पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड په کلاړیانو 50 लाख روپۍ جرمانه لګوله په هغه کلاړیانو باندې چې په ټي 20 ورلد کپ کې خراب پرفارمنس کړی دی زما په خیال باندې دا جرمانه اوس هم کمه ده دا جرمانه 1 کروڑ پورې لګول پکارو ځکه په دې ټیم کې داسې کلاړیان موجود دي چې د غي منتلی انکم په کروڑونو کې دی جی د غي منتلی انکم کروڑونو کې دی بالکل چې په کروڑونو کې دی لکه بابر اعظم تاسو ګورئ بابر اعظم شو شاهین آفریدی شو دای خو او شکل کا تنخواه د پاکستان کرکټ بورډ نه 30-40 लाख روپۍ اخلي دینه علاوه سپانسرشپ شو یا نور داسې دی چې کم فرانچایزز دي یا نور داسې دی چې کم ارننګ سورسز دي نو کروڑ لخه پاسانه پورې د دای منتلی انکم راسي نو اوس په پاکستان کرکټ بورډ په کلاړیانو باندې 50 लाख روپۍ جرمانه لګولې ده او دا د پاکستان کرکټ بورډ یو ښه سټپ هم دی پاکستان کرکټ بورډ کلاړیانو ته ویلي دي چې په ښه پرفارمنس باندې تاسو له اپریسیشن ملاویږي انعامات ملاویږي نو په خراب پرفارمنس په تاسو جرمانه هم لګي نو دې سټپ سره اوس کلاړیان بداسي چې غیبه لکه گیم کوي له پته لګي چې په موږ جرمانه لګي او په یو کلاړي باندې په خراب پرفارمنس باندې جرمانه لګیدل داغه د پاره ډیره د شرم خبره ده لکه یو خو د رولز خلاف ورزیو کی اخو بای میسټیک هم کیږي لکه یو کلاړي د اګریشن شو کی وکټ واخلي هغه نه پس اګریشن شو کی یا بیټینګ دوران سم میسټیک کی نو خو د کرکټ د رولز خلاف ورزي ده امپایر په جرمانه لګي ادمره د شرم خبره نه ده خو چې په یو کلاړي خپل بورډ جرمانه لګي چې ستا پرفارمنس ټیک نه ده ته د بورډ نه دومره تنخواه خلوس پتا جرمانه هم دومره لګي ده نو دا د هغه د پر ډیره د شرم خبره ده نو دلته پاکستان کرکټ ټیم کلاړیانو لپاره کار دي چې ځان ډوب کی په پیاله وبو کې ذکر په تاریخ کې پړو منی ځل باندې شو په دنیا کې نور بورډونه داسې نه کوي چې په کلاړیانو باندې په خراب پرفارمنس جرمانه لګي زیات نه زیات سزا ولا دا ورکی د سنټرل کانټریکټ نه وباسي د میشونو نه ډراپ کی د پلینګ 11 نه لري کی خو کیش جرمانه تر اوسه پورې د ما په خیال په یو ملک بورډ په خپل کلاړیانو باندې په خراب پرفارمنس نه د لګولې چې هغه پاکستان کرکټ بورډ او لګولا او دا یو ډیر ښه کار وکړو په شاداب باندې حکم اس کم چې 2-3 کروڑ روپۍ جرمانه ولګي شاداب شو سایم ایوب شو سلمان علی آغا شو زم چې دای باندې خو باری جرمانه ولګي بابر اعظم شو دینه علاوه لکه ډیر کرکټ فینز وای چې بابر اعظم خو اخرنی میچ کې هم نه اخرنی میچ کې هم نه نو مخکې کتا سو د اورال د بابر اعظم پرفارمنس وګورئ نو هغه نه میچ کېږي د نن سبا ماډرن کرکټ سره نن سبا ماډرن کرکټ سره تاسو بیګا د انډیا میچ وکړو چې څومره خپل طریقې سره هغه چیز وکړو سنجو سیمسن څومره خپل بیټینګ وکړو انډر پریشر میچ کې یو داسې میچ چې هاي ولټیج میچ یو داسې میچ یو کوارټر فائنل میچ بیگ ایونت هغه کې سنجو سیمسن څومره خپل بیټینګ وکړو خو سنجو سیمسن خپل بیټینګ کریډټ چې کم دی نورو کې لړیانو لم په ورکول پکار دي ځکه هغه سره هر بیټسمن 15-20 رنزونه جوړ کړي دي تلک ورما ور سره په 15 بالو 27 رنزونه جوړ کړل لکه چې لګ ډیر پریشر دا سنجو سیمسن نکوز کو نو دین علاوه انډیا ټیم پرې دا زیمبابوے لوبډله وګورئ چې د پاکستان نه ښه پرفارمنس په دې ټي 20 ورلد کپ کې وکړو نو پاکستان انتهایی خراب پرفارمنس کړو د ډیزرو کوي جرمانه د ډیزرو کوي جرمانه او د ټیم نه ډراپ کول هم پکار دي دغه کلاړیان چې خراب پرفارمنس کړي دي خیر د پاکستان کرکټ بورډ د سټپ حواله سره تاسو سره ایدا په قیمت رې موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ